وخت د نون لیگ حکومت ته ټولو نه غټه مسله دا ده چې عمران خان د آکسفورډ یونیورسټي الیکشن ولې لړاوی. کله چې د آکسفورډ یونیورسټي الیکشن دپاره د عمران خان نوم راغو نو د عمران خان پارټۍ سره ریلیټډ کسانو به چې دا خبره کوله چې کپتان به د آکسفورډ یونیورسټي الیکشن لړاوی نو دغه نون لیگ والا به ورپورې خنداګانې کوله چې داسې ګپ لګئ. خو چې اوس خبره رو ریالټي ته راغه نو دغه د نون لیگ چې کوم کارکنان دي د نون لیگ چې کوم لیډرشپ دی ای په دې خبره ډېر زیات پریشانه دي او باقاعده د نون لیگ چې کوم کسان دي هغه باقاعده یو تحریک شروع کړی دی. دغه تحریک مطابق د نون لیگ چې کوم جاپان وزیر دی هغه هم آکسفورډ یونیورسټي ته خط لیکلی و چې کپتان دی عمران خان دی د آکسفورډ یونیورسټي الیکشن ته نه نامزد کیږي ځکه کپتان سزا یافته دی په جیل کې نیگیټیو خبرونه ورکول. بل د نون لیگ د طرف آکسفورډ یونیورسټي ته باقاعده ایمیل هم کیږي د عمران خان خلاف. بل دی په پیټیشن هم دایر کړی دی چې کپتان سزا یافته دی مختلف کیسز دی په وغیرہ مختلف قسم نیگیټیو نیوز چې کوم دی نیگیټیو خبرې د کپتان د آکسفورډ یونیورسټي منیجمنٹ ته ورکړي دي د نون لیگ والا اور باقاعده آنلاین ایمیل ولا هم کیږي د نون لیگ د طرفې چې کپتان دی د آکسفورډ یونیورسټي کوم الیکشن دی هغه چې کوم کاغذات نامزدګي دي چې کاغذات مسترد شي خپل کوششونه پوره کوي ځکه کچری دی د آکسفورډ یونیورسټي چانسلر هم جوړ شو نو بیا خو د نون لیگ د لپاره بیا یو بل غټ هیډ ایک جوړ وي. په دې ویډیو کې د اپډیټس مننه جی والسلام.